کفاري مسائل موږ ویلي سبا به وایو د کفاري مسایلو شروع کېږي کوم کس چې نیت وکړي د شپې نه د روژې د رمضان او قصدن عمدن دغه روژه وکړي بیا په ده باندې کفاره راځي د هغې بیان د رمضان روژه که قصدن چا ماته کړه نو د هغې په بدل کې کفاره لازم شو دا 2 میاشتې یعنې شپېته روژې پرله پسې نیول دي یو بل پسې جوړتې خطا به پکې نه راځي که منځ کې پوجه راغله نو دغه مخکې روژې نامنظور دي دا ختم بیا به د سره شروع کېږي زنانو دپاره مسلسل روژې نیولې ګران دي ځکه یې د بهانه بیمارۍ راځي منځ کې قدرتي چوټي راځي نو چې کله چوټي حیض راغله د حیض د بیماري بهانه بیماري کومه راغله او بیا د هغې پر هغه وشي نو فوراً به روژې نیول پکار فوراً به بیا نیسي یو ورځ به هم پکې نه ګنده کړي په دې باندې پرله پسې والې مات نه دي دا کومه ماهانه بیماري چې راغله په دې پرله پسې والې مات نه دي البته د ماشومۍ قیمتي دا د الله د طرف نه ده خو بعضې زنانه احتیاط کوي چې کله جوړه شي نو یوه ورځ 2 ورځې ورپسې زیاتې تېرې کړي بیا ولامبي نو دغه احتیاط ښه نه دي چې کله پاکه شوه ورپسې په ورځ به خامخا روژه نیسي او په یوه ورځ 2 ورځې ورپسې روژې ونه نیولې هغه مخکې روژې کفارې هغه ختمې شوې نامنظورې شوې به بیا د سره روژې نیسي دی لیکي چې 59 نیسلې یوه پاتې بیا د سره الله دې معلوم بیا به یې د سره کوي نو دا احتیاط د زنانه نه کوي چې یو 2 ورځې لاندې نو دې کې سخته ګناه ده په غسل کې ګرځېدل او دغه شان د لمونځونو سزا ده بې د روژو سزا ده پوهېږي یو خو دا مسله شو یو دویم نمبر که زنانه باندې د کفارې 80 روژې لازمې شو او د دې ماشوم پیدا شي په منځ چونکې د ماشوم خو زنانه ته پته یو دا خو د میاشتې بیماري نه ده او د کال کیسه ده نو روژې بیا د سره شو نه بیا نیسلې د ماشوم نه چې ماشوم پیدا شي بیا نه نیسلې بیا روژې د سره شو دارنګه که د پروسه کال د روژو کفاره په یو بنده باندې 2 میاشتې او دې چې دې د رمضان نه مخکې د روژې شروع کړو د رمضان فرضي روژې پکې راغلې بیا روژې د سره شو ده ته پته وه چې رمضان روژې دې منځ دا د سزا روژې دي سزا به دې خوري ده د خدای قانون سره لوبې کړي د دنیا قانون سره لوبې وکړي ته ووایه بغاوت دې وکړه چې کوم ځای ته دې رسېږي دا د خدای قانون دی دغه شان که د رمضان روژې او که د قتل خطا روژې په خطا سره د چا نه قتل وشو په خطا سره د چا نه قتل وشو بیا د روژې به نیسي ګپ نه دی انسان په خطا کې وشو په خطا سره د چا نه قتل وشو یا د رمضان روژې وي یا د چا زنانه نه په خطا سره ماشوم مړ شو زنانه پوه نه شي په ماشوم باندې د پاسه راوړي د شپې خو هغه د دې نه لاندې شو مړ شي چې هغه ماشوم مړ وي نو دوی به ټول 80 روژې نشي ټول باندې 80 روژې دي که یو بنده داسې وي چې روژه یې په کس ماته کړه نو 80 روژې په ده باندې لازم شي اوس که دوی دومره کمزوري داسې حد ته ورسېدل چې دوی ورته به روژې د سره نیسي نه شي د ځوانۍ روژې په بنده باندې لازمي دا یاد ساته چې ګردن ده ته پکې منځ کې بلا وخت او شیدا به نیسي خو بیا هم یا د ده داسې عمر دی اوس چې دې روژه نه شي نیسي په دغه وخت کې دی چې دغه 80 روژې دې نه شي نیسي دا یوه روژه قصدن ماته خلک لوبې کوي دا اوس پرون راته پرون وی ډېر تږي وم استاد یې بس بانګ یې وي وبه مې وڅښه بانګ یې وي وبه مې وڅښه خو ورته بده مې ده مسله وی ډېر تږي وم وڅښه خطا نه ده احتیاط پکار لږ احتیاط پکار یا مخکې الله پاک دې ښه ساتي زموږ دې یو ډاله استاد یې بانګ یې وي وایي داسې نیمه پیاله چې راته پاتې وه نو بس هغه مې وڅښله په دې مسکینانو کې ډېر معشوقانو چې ډېر کمزور وي بیا به 80 مسکینانو له 2 وخته روټۍ ورکړي 2 وخته به روټۍ ورکړي او که دغه نه ورکړي د سرسایي دا چې کوم مقدار دې دغه روټۍ ورکړي په دې مسکینانو کې به ډېر ماشومان وي که چېرته ډېر ماشومان په ماشومان یې خوراک وکړو نو دغه خوراک بیا صحیح نه دي بیا به روژه ده د دغې به بیا خوراک ورکړي ماشومانو باندې دا نه کېږي چې څوک د زکات مستحق وي په هغې باندې که خوراک نه کوي نو احتیاطي خبره دا ده چې په باندې 2 کیلو چې کمي دا به د یو روژې په اندازه باندې اوس دا شی یاد ساته
خلکو باندې پاتې وي او خلکو به دا شي نه ګټ جوړ کړي. خو دا خوراک یا پیسې که د رمضان روژه یې خوړلې وي هغې کې به کار وکړي. که د چا نه د رمضان روژه قصدن عمدن ماته شوي دا به په هغې کې کار وکړي. د قتل خطا او که ماشوم چې د اړخ لاندې مړ شوي په هغې کې به خالص روژې وي. د انسان قتل من قتل نفسا قصدن قتل او بیا د خطا شو نو په هغې کې به خالص روژې وي. په هغې کې طعام او پیسې کار کوه. که یو بنده د رمضان روژه قصدن ماته کړه او بیا پې کفاره لازمه شوه، روژې نیولې نه شوې، پیسې ورکول غوښتل او بل چاته وي چې زما دپاره د کفارې دا پیسې ورکړه. مثال په ډول ښځې خاوند ته وي په هغې داسې بیماري لاحق شوه چې هغې د سر بیا نیسي نه شي، او ښځې خاوند ته وي یا یو ورور بل ته وي هغه کمزوره دی زما به دا پیسې ورکړي، هغه ورکړي د ده کفاره وشوه. خو یو کس د خپل د طرفه وي چې راشي د دې ښځې په ځای پیسې ورکړي، ضرور په ځای پیسې ورکړم او د هغه نه تپوس نه دی کړی، لکه شان د زکات مثلا نو بیا دغه خیرات شو او کفاره نه ده ادا شوې. لازمي څیزونو کې به د هغه نه تپوس کوي چې هغه د خپل طرفه ځکه دا د خپل د طرفه مال ورکول دي چې هغه ته اجازت درکړي. که د یوې روژې کفاره پې واجبه شوې وه هغه یې ادا کړه بیا پې بله واجبه شوه نو اوس به بیا کفاره ادا کوي، هغه اوله د دې لپاره کافي نه ده. بس احتیاط به دې کوي چې روژه قصدن چې خورئ بیا د خدای پر قانون دی چې کوم قانون در باندې لاګو شوی کوي به بیا خندانه کې بیا به دا کوي چې دا را باندې سخته ده او دا هغه ده او د نیمې نه زیات خلک هېڅ بس روژه معمولي